نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون صدق الله العظيم. سورة الأنعام ومباران نمبر آیت دے ددی آیاتونو د مکه آیاتونو سره ربط او مناسبت ده. په مکه آیاتونو کې د الله پاک توحید ذکر شو. اوس په دې آیاتونو کې د عقیدې د توحید سره عقیده د رسالت هم ذکر کیږي. شان نزول د دې آیت کریمه داسې دي. یو پیرا مشرکان د مکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم توئی چې تاسو د نبوت دعوه کوئ نو تاسو سره په دې خپل دعوا باندې کوم ګواه نشته، صرف د خپل ملګری ستاسو گواہی کوي. د دې ملګرو نه علاوه څومره اهل کتاب دي هغوی ستاسو د نبوت نه مني. نو موږ د مکې خلک بې علم یو، اهل کتاب یهود او نصارا هغه اهل علم دي. نو پکار خداوت چې هغوی ستاسو لپاره ستاسو د نبوت گواهی ورکولې او حال دا دی چې هغوی تاسو نبی نه مني نو معلومیږي دا چې دا دعوه ستاسو ټیک نه ده. ځکه هغوی ته تورات انجیل کتابونه ملو شوي او د هغوی په کتابونو کې به ستاسو د پیغمبرۍ ذکر وي. نو که تاسو رښتونی پیغمبر یې پکار چې د اهل کتاب او ستاسو د پاره گواهی ورکړي وي او یهود او نصارا ویل وي چې دا پیغمبر دی، حالانکه هغوی ستاسو نه انکار کوي او دا کوم ملګري در سره مسلمانان دي دي تاسو پیغمبر مني نو څوک نه مني. نو الله رب العالمین دا آیت کریمه نازل کړ چې مخلوقات د نبی علیہ السلام د گواهینا اگر که انکار کی تو الله رب العالمین د دې پیغمبر علیہ السلام د نبوت گواہی ورکړي. نو بندگان خو گواہی کمزور د الله پاک کی گواہی ورکړي نو د الله نه لوی گواہی د بل چا نشته. او چې الله پاک کو فرمایي چې دا پیغمبر دی نو د بل چا د گواہی د ضرورت پاتې نشته. اس مشرکان کافران کا انکار کوي هغوی گواہی ورکړي په هغې باندې سکار نه کېږي، الله گواہی ورکړي. او الله جل شانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د گواهۍ دپاره د نبی علیہ السلام په لاس باندې وخت په وخت معجزات ښکاره کړل چې تمام انسانان د هغې په مقابلې کولو کې عاجزه شو. او دا معجزه دا الله د طرف نه د پیغمبر گواهی وی او د پیغمبر د پیغمبرۍ اعلان او دلیل وی. لکه مثال نبی کریم صلی الله علیه وسلم سپوږمۍ ته اشاره وکړه او سپوږمۍ دوه ټوټې شوه.
نسبقمه تا اشاره کول د نبی علیہ السلام کار وته وته خپل خو سبقمه پټوټي کول د الله پاک د طرف نه د نبی علیہ السلام معجزه شو چې دا دوه ټوټې زکه شو چې دا د الله پیغمبر دی او دا د پیغمبري دلیل دی که تاسو ډېر اشاره سبقمه ته وکړئ دا دوه ټوټې کیږي نه یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ دا پیغمبرے دا بار دلیل قرآن نازل نو قرآن کریم دا عربو پا معاشرہ کی یو داس انسان چاہد دنیا تعلیم ندی کرے و بیا داس بہترین کلام قرآن اغا خلق تا بیانی یقینا او بیا داس کتاب چداغی مقابلہ کول دا انسانان دا وسکار ندی تو قرآن کریم مقابلہ خصوص نشی کولی او بیا داس انسان ہوئی چاہتا دا دنیا تعلیم نہ دی کری نبی علیہ السلام دا دنیا تعلیم نو کری سکولی نو ہوئے لکل نو ورطل او بیا قرآن لولی او داس قرآن چرا شان سوک جوڑو لی در زان نشی نو دا نبی علیہ السلام دا پیغمبر درین دی دعوت اللہ نازل کری او دا پیغمبر علیہ السلام دا پار اللہ گواہی ورکی چی دا ور زمان پیغمبر دی او دا کتاب پتا زنازل ہو چی اللہ پاک کی گواہی ورکی دا دین لویا گواہی بل دا چاہ حقیقت دین نشتا بیا دا قرآن کریم دا نازل دو دنیا تا مقصد ذکر کی دا اللہ صدا پار نازل کردی لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ چتا صدا مکی خلقم پا دی قرآن باندے اویرون او استاسونا علاوہ دا قرآن چی چاہتا او رسیدہ ٹھول پا دی باندے یرون دا اللہ دا مخالفت او دا نافرمانینا او دا دلیل دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت دی چاہتم چی قرآن او رسیدہ دا ٹھول دا اللہ دا عذاب نیرون دا قیامت پر چې څومره انسانان دي د ټول لپاره دا قرآن تو که نبی علیہ السلام نه بل پیغمبر راځي خو بیا به ویل چې د فلان کی پیغمبر پوری د هغې دپاره دا کتاب نه نه قیامت پر لکه تفسیر خازن لیکي ومن بلغ ممن یأتی بعد الى یوم القیامه زمانه بعد چې څومره خلق به راځي د قیامت پوری د دې ټول دپاره دا قرآن او دا زموږ ایمان دی چې د نبی علیہ السلام نه بعد د قیامت پورې بل نبی دنیا ته نه راځي او بل کتاب د قرآن نه بعد الله پاک نه نازلي او قرآن باندې کتابونه ختم شول او زموږ استاد کو پیغمبر علیہ السلام باندې پیغمبران ختم شول ها عیسی علیہ السلام راځي خو هغه د نبی علیہ السلام نه مخکې راغلو او راځي به د نبی علیہ السلام د امتی په حیثیت او هغه باقی جون سلویخ کاله په قرآن تیری هغه امتی او پیغمبر ناراضي بل دي مشرکان او کافران د الله پاک سره ډېر خدایان شریک کړي ځان له بوتان جوړ کړي وي دام خدای دو هغه خدای دو دغه خدای دو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ته وایي تاسو څه خیال چې دا خدایان دا د الله سره شریکان دي دا خبره تاسو غلطه دا خبر در سر زنمن زستاسو دا شرک نا بیزار او بریم نمن اللہ صرف یو دی ہیس قسم شریک نگر تاسو مشرکان زما پیغمبری نمانی اللہ گواہی ورکی چیزا پیغمبری تاسو مشرکان دا اللہ سر شریکان جوڑوئی زدر سر دا خبر نمنم زمنم چی اللہ صرف یو دی او که بیا تاسو وایي چې اهل کتاب تا پیغمبر نه مني نو الله جل شانه فرمایي چې اهل کتاب تا داسې پیژني چې ته پیغمبر چې داسې خپل زامن او بچیم نه پیژني ځکه د اهل کتاب په کتاب کې په تورات انجیل زبور کې د آخر زمانه د پیغمبر چې کوم نښې وي هغه ټول نبی علیہ السلام کې موجود وي نو چې د دې په کتاب کې راغلي دی نبی علیہ السلام راغلی او پیژندل او داسې او پیژندل لکه څنګه چې خپل بچی پیژني حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرمائی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
زدا سے پیجنم چې دا پیغمبر دی چې دا سے خپل بچیم نه پیجنم او د نبی علیہ السلام په باره کې زه د سره شک نشم کولی د خپلو بچو په باره کې شک کولی شم کیدای شي ما سره خپلې بیبي خیانت کړي خو د نبی علیہ السلام پیغمبري هغه یقیني ده او د بچو باره کې څه پته لګي انسان دی غلطه شوي نو د بچو باره کې به شک وکړم خو د الله د پیغمبر په باره کې شک نه کوم نو الله جل شانه ځکه فرمایي چې پیغمبر علیہ السلام اهل کتاب داسې پیژني لکه څنګه چې خپل بچي پیژني د نبی علیہ السلام صفاتونه په مخکنو کتابونو کې موجود خو چې څوک نه مني هغه د هغې ضد او د عینات د وجې نوردانه چې ورته پته نشته نو الله جل شانه فرمایي قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام ایو شیئن کم یوسد اکبر شہادت دیر جات لید لگواہی پر لحاظ سرا قل تو فرمائے اللہ پاک چلی شہید بینی و بینکم گواہ دی پما بین زما و پما بین سازکی زما پرشتن والے و پیغمبر عباد اوحی الی هذا القرآن او ما توحی کولی شید دی قرآن کریم لأنذركم به ومن بلغ دپارا دے چیز اویرم پدے قرآن کریم باندې تاسو او هغه څوک چې هغه ورست راځي پس زمانه تر د قیامت پورې ائنکم آیاتاسو لتشهدون تاسو گواہی ورکوي ان مع الله چې یقینا د الله سره دی آلیات اخرى نور شریکان خدایان تاسو دا وایي قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام لا اشهد زگوائی دی خبر نورکم قل تو فرمائے انما هو الہ واحد یقینا خبر داد بلند چلا پاک صرف یو ذات تے واننی بریء مما تشرکون او یقینا زبیزار سازد خدایان نجتا سے دا اللہ شدید سر شرک ہوئی الذين آکسان آتیناهم الكتاب چمون ورکڑی بیت کتاب تورات انجیل زبور یعرفونو دی پیجنی دا پیغمبر علیہ السلام چی دا پیغمبر دی کما یعرفون ابناهم لکسنگ چی دی پیجنی خپل زامن الذين خسر آکسان چی تاوان کے جولی دی انفسهم خپل زانونا فهم لا یؤمنون پس دی ایمان نروڑی خپل ځان په تاوان کې چولی او چې چا ایمان وروړو دې خپل ځان له ګټه وکړه واخر دعوانا